أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ته ما ویلو د هر شیز د پاره درې زونه زده کول ضروري دي، یو د هغې نوم، یو د هغې شکل، یو د هغې اواز. صحیح ده؟ نو د ټول نه لومبی مونځ چې دی مونځ به مونږه د ټول نه لومبی پکې دی سبحانک اللهم وبحمدک ولا اله غیرک پورې. صحیح ده؟ نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ثنا ویلی شي. صحیح شوه؟ دې ته د ټول نه لومبی څه ویلی شي؟ ثنا. صحیح شوه؟ په دې کې تاسو ته ما ویلو چې د دې سبحانک اللهم کې به د دې ح خیال ساتئ. ح به د خپل مخرج نه ادا کوئ، لکه څنګه به وایې سبحانک اللهم، د دې ح او د دې ح. صحیح شوه؟ د مرۍ د من نه، دا د مرۍ د اخر نه. څنګه به وایو؟ سبحانک اللهم. صحیح ده؟ دویم نمبر چې دی وبحمدک. صحیح شوه؟ نو دې با د لاندې زیر دی، نو دې باندې څنګه وایو؟ وبحمدک. بی به نه وایو، بی به وایو. با زیر بی به نه، با زیر بی. صحیح ده؟ که داسې نه نو په انګلیش کې چې کوم بی لیکلی شي نو موږ کوشش کوو چې هغه بی ووایو. صحیح ده؟ نو څه به وایو؟ وبی. وبحمدک ح وبحمدک سبحانك اللهم وبحمدك. صحیح شوه؟ وتبارك اسمك. نو وتبارك اسمك کې به منګه دې تا باندې پروت زبر دی، دې به خیال ساتو. وتبارك اسمك به نه وایو. صحیح شوه؟ وتبارك اسمك داسې خویه به وایو. وتبارك اسمك، وتبارك اسمك به نه وایو. صحیح شوه؟ څنګه به وایو؟ وتبارك اسمك. بله وتعالى جدك. په دې کې دوه خبرو به خیال ساتو. یو به وتعالى جدك به نه وایو. صحیح شوه؟ په دې تا باندې پروت زبر دی او په دې لام باندې ولاړ زبر دی، نو دا ولاړ زبر به دیوالي په مقدار راکاږو او پروت زبر به نه راکاږو. صحیح ده؟ نو څنګه به وایو؟ وتعالى جدك. وتعالى جدك. نو څنګه به نه وایو؟ وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، داسې به نه وایو. صحیح شوه؟ نو په وتعالى جدك کې دغه غلطي. صحیح شوه؟ ولا اله غیرک. نو په غیرک کې به د غین خیال ساتئ. صحیح شوه؟ نو اوس ګورئ ورته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. صحیح شوه؟ دا شو ثنا. صحیح شوه؟ په دې پسې ورپسې دی سورة الفاتحه. د الحمد نواله د ولد ضالین پورې مونځ چې کوم دی دې ته سورة الفاتحه ویلی شي. صحیح شوه؟ نو په سورة الفاتحه کې مونږه د ټول لومبنۍ غلطي چې دا حمزه لام زبر الحامیم زبر حم، نو د ح به خیال ساتو او د دې سکون به خیال ساتو. نو مونږ خلک څنګه وایو؟ الحمد لله رب العالمین. صحیح شوه؟ نو دا غلط دی. څنګه به وایو؟ حمزه لام زبر ال. صحیح شوه؟ الحم حامیم زبر حم، ح د مرۍ د من نه راکېږي. الحمد لله. الحم دې کې به معمولي ودرېږي. حمزه لام زبر ال. الحمد لله رب العالمین. دې لام له به زور نه ورکوئ. رب العالمین. رب العالمین به نه وایئ. صحیح شوه؟ رب العالمین. دا عین به لږ اوږدوئ، ولاړ زبر دی. رب العالمین. نو ټول آیات څنګه شو؟ الحمد لله رب العالمین. صحیح شوه؟ الرحمن الرحیم. نو الرحمن کې به د دې را خیال ساتئ او د ح به خیال ساتئ. نو د را چې دی را د ژبې د غاړې او د بره مخامخ ته دوو غاښونو د اورو نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو اوری او ژبې غاړه به چې موږ کله بره ولګو نو دې نه به موږ را ادا کوو. په را کې به دوه خبرې وایو، یو به خوله نه ګول کوو، لکه مثال خلک وایي الرحمن الرحیم، دا غلط دی. صحیح شوه؟ بیا وایي را مثال وایبریشن، را له وایبریشن ورکوي، لکه الرحمن الرحیم داسې وایي، نو دا هم غلط دی. ټیک ده؟ نو دا دواړه حرفونه څه شو؟ غلط شو. صحیح شوه؟ نو صحیح څه دی؟ نو صحیح د دې مخرج دی چې را ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه. نو دې مخرج تاسو ته ما ښودلی چې کوم ملګري ته نه معلوم، نو هغه هلته لاړ شئ په یوټیوب کې، هلته به تاسو ته انشاءالله ټول معلوم شي.
چې را کم دی نه ادا کېږي نقشې څنګه ده صحیح شوه نو څنګه به وایو الرحمن الرحیم شونډې پکې نه ګول کو او او رحمن الرحیم دا غلط دی صحیح شوه نو څنګه به وایو الرحمن الرحیم ټیک ده مالک یوم الدین د دې میم باندې ولاړ زبر دی په دې به پروت زبر نه وایو ولاړ زبر دا دی چې دا به دی والی په مقدار راکاږو مالک یوم الدین مالک یوم الدین صحیح ده ایاک نعبد با پیش بو دال پیش دو نو دا بودو به نه وایو څنګه به وایو ایاک نعبد صحیح ده و ایاک نستعین تعین به نه وایو وإياك نستعين بنوايو سيدا تعين بوايو إياك نعبد وإياك نستعين جكتا اهدنا الصراط المستقيم قاف دلتا بنا قاف دلتا ها سيشوا اهدنا الصراط المستقيم سيدا ندي ها بخيال ساتو دلتا بنا قاف خيال ساتو مستقيم بنوايو مستقيم سيشوا مستقيم قاف سيدا صراط الذين دذال أنعمت عليهم همزة نون زبر أن عين ميم زبر عم أنعم أنعمت عليهم سيدة أنعمت عليهم أنعمت بنوايو سبوايو أنعمت عليهم أنعمت بنوايو أنعمت غلطت سيدة صراط الذين أنعمت بديك بمعمولي ودريوي أنعمت عليهم سيدة غير المغضوب عليهم د ضاد مخرج دی د جبې د ګز ډډې او د بره ګز جامې د غاښونو د ویښونو غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين نو زمون خلک سوي ولا الضالين په دې کې غین راولو نو غین پکې نشته دی یا جبې د سر نه ادا کی ولا الضالين نو ضاد د جبې د سر نه ادا کیږي د کم دی نه ادا کېږي د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه نو اوس ګوره سورة الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بیا ورپسې سورة الإخلاص صحیح شوه سورة الإخلاص دی وجي چې سورة الإخلاص هر سړی وي قل هو الله أحد ندی ها به خیال ساتو قل هو الله أحد دلته ها د مرۍ د اخیر نه دلته ها د مرۍ د منځ نه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يالد بنواي سيدة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نو پدې لام باندې به موږ سوایو ولاړ زبر نه وایو ولم يكن له بنوايو سبوایو ولم يكن له صحیح شوه ولم يكن له كفوا أحد كافيش كفافيش كفو كفوا أحد كفوا أحد بنوايو صحیح فابد خپل مخرج نه ادا کو کوشش وکړو چې دا دوانه زبرونه پیشونه زر زر وایو كفوا أحد کومګه وی چې کوکوون احد یا کوپوون احد نو کوپوون احد غلط دی سیدا كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صحیح شوه دا شو سورة الإخلاص بیا ورپسې دی تشهد صحیح شوه تشهد چې دی التحیات وتم ویل شي تشهد وتم ویل شي نو التحیات لله التحیات لله والصلوات والطیبات نو موږ د شي رټه یاد کړی صحیح ده نو څنګه وایو التحیات لله والصلوات په دې کې غلطیان دوره نشته خو صرف تلفظ به برابر وای والطيبات والطيبات السلام عليك أيها النبي دلتا ورحمة الله وبركاته نو منگا سوایو ورحمة الله بزیوایو ورحمة الله نو ورحمة الله غلط تی سبوای واو زبر وراح زبر رح ورح
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. نو پدې کې با دا نون چې دا سایلنت دی، صحیح شوه. نو موږ څنګه وایو؟ أشهد أن لا به نه وایو، صحیح ده. أشهد أن لا به وایو، صحیح ده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صحیح شوه، په دې کې غلطي نشته. نو صرف تلفظ برابر اور دي، کم ځای کې ستاسو غلطي غلطي ځان بخپل وباسي. درود ابراهیمی د منځ درود ته درود ابراهیمی وي، درود شریف وته ویل شي، درود ابراهیمی وته ویل شي. صحیح شوه. ټول نه بهترین درود درود ابراهیمی دي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح شوه. بیا ورپسې دعا ده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صحیح شوه. نو دغه دوا زما سره نشته، دا په یاد کړئ. بیا ورپسې دی دعای قنوت. صحیح شوه. نو اکثر مرګرو لا دعای قنوت کې غلطیان ډېرې دي. په ګوره په ثنا کې دوه غلطیان ډېرې، په سورة الفاتحه کې غلطیان ډېرې دي، او په قل هو الله احد سورة الاخلاص کې یو غلطي ده. بیا په دې خوا دوره غلطیانې په درود شریف او په تحیات کې دوره غلطیانې نشته. بیا ورپسې دی په اخره کې په دعای قنوت کې غلطیانې ډېرې دي. صحیح ده. اللهم إنا بنوایو، دا به لږ راکاږو، الف مده دی. صحیح شو. الف مده به د یو الف په مقدار راکاږو. اللهم إنا نستعينك. نو دا تا باندې چې کم زبر دی نو دا به موږ ولاړو نه. صحیح شو. څنګه به وایو؟ نستعينك. دا عین یا زرعي به لږ راکاږو او تا به نه راکاږو. څنګه به وایو؟ نستعينك. څنګه به نه وایو؟ نستعينك به نه وایو. نستعينك. د دې ځای کم زور چې دی هغه موږ دې ته زبر لورکو. صحیح ده. نو دې زبر لورکو، تا به یا عین زرعي بخپل راکاږو، په تا باندې پروت زبر دی دا به نه راکاږو. صحیح شوه. إنا نستعينك. نستعينك. صحیح شوه. ونستغفرك. ونستغفرك. غین او فا به د خپل مخرج نه ادا کو. ونستغفرك. صحیح شوه. ونؤمن بك. دې حمزه له بلک معمولی زور ورکو. واو زبر و نون همزه پیش نو ونؤمن بك. صحیح ده. ونتوکل عليك. نو ونثني عليك. ونثني کی بدا یا منګه لګ راکاغو او دا ساج ده دا به خپل مخرج نه ادا کو. نو څنګه وایو؟ ونثني عليك الخير. ونثني منګه څنګه وایو؟ ونثني عليك الخير. ونثني عليك الخير غلط دی. صحیح شو. نو څنګه وایو؟ ونثني عليك الخير. خیر به بختو کې خیر مونږ وایو. ونثني عليك الخير. خیر به بختو کې. صحیح شو. په اردو کې سره ونثني عليك الخير. منډه بنو خپل په قلار هر یو لفظ ته سوچ کوي. دا دو سبق ما تاسو ته بیګام ویلو چې د سبق او مثال د منځو د قران مجید د سبق او د منځو د خبرو کولو د دې خلاصې شه دي چې ستا تلفظ برابرۍ، چې مثال هر یو مخرج د خپل هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کوي، نو ستا سبق به خپل ویل کېږي. ستا قران مجید سبق شو، ستا منځ شو، یا ته خبرې کوي نو هغه کوم مثال ته خپل تلفظ وای نو خلک وي واقعي د خپل ځکه چې تاسو کو سوچ وای کنه څوک سپیچ ور کوي یا مثال به تور څوک خبرې کوي په موقع د ټیویانو کې تاسو سوچ وای چې خبرې اوري کنه نو هغه چې کله مثال غټ ځای ته رسي نو دا حروف هجا داس دکې چې دا یو حرف څنګه ویل شي، دا څنګه ویل شي، دا څنګه ویل شي، دا څنګه ویل شي، نو باقاعده د هغه پریکټس کوي. صحیح شو. نو دا قشان تاسو هم کوشش کوئ چې تاسو هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کوئ. لکه مثال دا د ث، نو ث د جبې سره او بره مخامخ د دوه غاغونو د سرون نه ادا کیږي. نو چې ته وایي چې ونثني عليك الخير، نو ونثني چې ته ث د ث په دې ساوي نو دا غلط شو. صحیح شو.
او یا دې را نه کاږله نو دا هم غلط شو. نو څنګه وایي ونثني عليك الخير، خیر په ځای چې د خیر وي نو متوجه دا پښتو خبرې کوي. پښتو او په عربی کې فرق دی چې مثال به ته ورته وایي چې ونثني عليك الخير نو خیر به نه وایو، صحیح شوه. ونثني عليك الخير صحیح ده. ونشکرک به نه وایو، یا به ولا نشکرک نه وایو، صحیح ده. نو دلته ولا نشته دی، په لومړي کې ولا نشته دی، په دویم کې ولا دی، صحیح شوه. د ولا معنی ده نفي نه کول، صحیح ده. نو مثال به طور ونشکرک یا الله موږ ستا شکر ادا کوو، ولا نکفرک او ستا ناشکري نه کوو. دې ته وایي چې ولا نشکرک ولا نکفرک یا الله موږ ستا شکر هم نه ادا کوو، ناشکري هم نه کوو، صحیح ده. زه پوره یم په خپله، نو دا غلط دی. نو څه وایو ونشکرک، په دې کاف باندې هم پیش دی، په دې را باندې هم پیش دی. نو را او کاف چې دی دواړه باندې پیشونه دي، نو څه وایي کاف پیش کو را پیش رو ونشکرو کاف زبر کا ونشکرک. ونشکرک به نه وایو، کو شونډې به ګول کوو. ونشکرک ولا نکفرک، زمونږ خلک اکثر څه وایي ولا نکفرک، نپ نو دا کاف پکې منځ کې غیبي، دا دې فا سر دا نون فا زبر نف وي. نو څه به وایو دا کاف وایو نون کاف زبر نک، ولا نکفرک، صحیح شوه. ونشکرک ولا نکفرک. ونخلع منه لام برکا ګناه، ونخلع دا پروت زبر دی، صحیح شوه. ونخلع ما تاسو ته دې ملګري چې کوم زاړه ملګري دي دې ته ما ویلي چې په پروت زبر پروت زیر پروت پیش کې به دوه خبرو خیال ساته، یو به جټکنه ورکوه یو به یې راکاږئ نه. نو مثال پای کې یو دلته دې تاسو ته ښکاره شو چې مثال پروت زبر دی، نو په دا پروت زبر کوم مثال موږ راکاږو، صحیح ده. نو څه به شي دا به غلط شي، او که نه راکاږو دا بیا صحیح دی. لکه ونخلع، نو چې لاع موږ وایو دا غلط دی، نو څنګه وایو ونخلع، صحیح ده. ونترکو به نه وایو، څنګه به وایو ونترکو، شد زور بول نه ورکو، شد به نه وایو، صحیح ده. واو زبر و نون تا زبر نت ونترکو ونون تا زبر نت تا را پیش تور دسی بیا موږ دسی وایو، صحیح شوه. ونترکو وایو، نو ونترکو نه دی، صحیح ده. ونترکو من يفجرك، صحیح شوه. اللهم إياك نعبد، نو موږ څنګه وایو اللهم إياك نعبد، په سورة الفاتحه کې هم دی او دلته دغه کې دعای قنوت کې هم دی. نعبد ضرب وایو، صحیح ده. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، په دې نون باندې پیش دی، زموږ خلک دلته زبر وایي ولك نصلي وایي، صحیح شوه. ولك نصلي ونسجد نه دی، صحیح ده. ونسجد صحیح ده. ونسجد صحیح ده. ونسجد نه دی. ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، نو زمونږ دلته خلک پکې تا راولي. وإليك نستعى نه دی، صحیح ده. نون سین زبر نس عین ولاړ زبر ع، وإليك نسعى نستعى نه دی، صحیح ده. وإليك نسعى ونحفد به نه وایو، دا فا برکا ګناه. ونحفد وإليك نسعى ونحفد، صحیح ده. ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك، صحیح ده. ونخشى عذابك، ونخشى شین باندې ولاړ زبر وایو. ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق، صحیح شوه. مل میم لام پیش مل، حاضر حی قاف دو پیش قن حقن، نو چې وقف بکو بالکفار ملحق، نو دا به څه کوو دا به موږ بیا دغه کوو وقف قاعدې راشي بیا پای کې تاسو انشاءالله پوه شوئ، صحیح شوه. ان عذابك بالكفار ملحق، صحیح شوه. نو دا شو نن زمونږ مونځ. نو کم مرګري چې مثال نوی یا زاړه، صحیح شوه. نو سبا که خیر به ان شاء الله تعالی که خیر هغه مرګري به نری چې سبا که خیر زر راشي او مونځ مونږ ته ټول واوري، صحیح ده. د سر نواله د الحمد نواله د ثنا نواله او د بالکفار ملحقه پورې ټول مونځ واوري چې مونځ کې سمې غلطیان ان شاء الله نو هغه به وځي. تاسو ته ما وی
کم مرګري مثال په سبق نه پوه شوی یا سبق وته سیګنل مسلې نو ان شاء الله موږ به اوس یوټیوب لورکو نو لینک په واتس اپ ګروپ ته لیګو کم مرګري نوی نو هغه خپل انباکس کې یا د ویډیو په کمنټس کې د خپل پوره نمبر راولېږي په کم نمبر باندې چې واتس اپ صحیح ده نو هغه نمبر به ان شاء الله موږ تاسو د واتس اپ په ګروپ کې واچو نو تاسو ته به لینک درځي ان شاء الله نو تاسو لینک درشي په اسانه باندې به تاسو تلی شئ او کنه نو یوټیوب ته لاړ شئ آی آر بنیروال په نوم باندې چینل لزما صحیح شو نو کم مرګره چې کوم مثال وای چې یاره زما نشم خپل نمبر نشم ورکولې نو هغه مرګره چې دی نو خپل چې دی دغه وکه څه ورته وای خپل د یوټیوب چینل ته لاړ شئ الته وګورئ نو ان شاء الله کم سبقونه چې موږ ویلې یا موږ وس کم منځوي دا ټول سبقونه به الته یو سبق تاسو ته الته ملاويږي تقریبا 25 20 30 منټ یو سبق موږ ویلې د منځو او د قاعده ټول صحیح ده نو ان شاء الله الته به تاسو ټول ته ملاويږي صحیح ده امين امين جزاكم الله خير خلالي سوات هغه بل قسم دعای قنوت هم وروي اللهم اهدنا فيمن هديت هغه چې کم په سعودي کې هغه لورځي او کم چې دغه هغه نه ورځي بس دغه دعای قنوت منګه پښتنو کې چې زما قسمت تغدي کنه منګه په پاکستان کې بل خو دعای قنوت چاته ویل نه دي اللهم اهدنا فيمن هديت دلته صرف په سعودي عرب کې ویل کیږي نور په پاکستان کې دغه دعای قنوت نه ویل کیږي او نه مرګرو لورځي صحیح ده هغه برته ان شاء الله بیا څه ټیم ویم څه مسله نشته صحیح ده مرګرو نو اس کم مرګره کو سوای میک کولاو کوي کنه وای نو بیا بس کو ان شاء الله تعالی که خیری او بیا به ان شاء الله ماستن کم مرګري چې ماستن راځي ماستن به ملاقات کیږي کنه ان شاء الله نو بیا به ان شاء الله سبا که خیری ملاقات کیږي ټیک ته مننه صحیح شروع صحیح ده ښه ټیک ته بس مسله نشته ان شاء الله هغه بیا بل څه ټیم ټول دعای قنوت صحیح ده به مو وایو صحیح ده او السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام جنید ضروري وایا قاری صاحب دا قاعده مونږ ته څنګه ملو شي چې دلته مونږ څونه وایو پکې نو امر براته صحیح یادېږي قاعده به تاسو څنګه ملاوي شي قاعده هو پاکستان کې ملاويږي دلته خو نه ملاويږي یاره ته به کوم ځای کې جده کې ما جده کې او جی نو په جده کې د پاکستان کې د کوم ځای پاکستان کې خو د تغبره یو مردان مردانی نو مردان کې به مشکله چې میلاو شي اوس جدید ته تعالی څنګه قاعده درولې په دې چل به وګو کنه نه تاسو مرا لګه هو جی په ګروپ کې ته یې خو ځنه ما نه ولې ګروپ کې ما تاسو نمبر در لګلو هو سر تبل اس ام اس نه کیږي قیو تیرا می نمبر در لګلو بس لا نه دی نو د ویډیو په کمنټس کې نمبر راولې کنه سم ګرانه مسله ده پس صحیح ده په ویډیو کمنټس کې اوس درو لګم دا د قاعده نوم دی مظهر القرآن چې د کله څوک راځي کنه نو ته ورته وای مال قاعده مظهر القرآن چې دا وګوره او قاری فضل رحیم صاحب لیکلې سواد ته قاری فضل رحیم صاحب